أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیت کې محرمات بیان کړه، هغه څیزونه چې هغه الله پاک حرام کړي دي. لکه څنګه چې دغه څلور څیزونه حرام دي، نو دغه شانتې حق پټول دا هم حرام دي، ناروا دي. یهود او نصارا هغوی حق پټ کړی و. په تورات کې، په انجیل کې کوم صفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو بیان شو، هغه به خلکو ته نه بیانوله. او مقصد د هغوی دا و چې زموږ ریاست او مشري په ځای پاتې شي. که موږ دا خبرې خلکو ته وکړو او په دې باندې قوم خبر کړو، نو بیا خو موږ له څوک نذرانې شکرانې نه راکوي، موږ څوک نه مشران کوي. نو د دغه مقصد دپاره د دنیا دپاره حق پټ کړی و. نو الله پاک هغو ته زجر ورکوي، رټنه ورکوي. دا کسان چې حق یې پټ کړی دی، الله پاک په کتاب کې حق نازل کړی دی، دوی پټ کړی دی او په هغې باندې پیسې اخلي. دنیا لږه، د دنیا پیسې ټکي لږ قیمت په هغې باندې اخلي. نو دغه پیسې چې دو خوري، دغه مال خوري د خلکو نه، نو دا خوراک نه دی بلکې دا اور دی، په خپلو خېټو کې اور اچوي. او بیا فرمایي چې الله پاک به په ورځ د قیامت د دوی سره خبرې ونه کړي، نه به دوی پاک کړي. د دوی لپاره عذاب دی دردناکه. نو دوی خپلو خېټو ته اور اچوي. دا ذکر د مسبب دی، امرات نه سبب دی. دوی خپلو خېټو ته حرام اچوي چې هغه حرام سبب د اور دی. نو دلته اور ذکر کړی دی، مراد نه هغه حرام دی. او یا حقیقتا دا اور ته مراد دی چې دوی چې دا څه خوري دا حرام، نو دا به په ورځ د قیامت ته د دې نه اور جوړ شي او خېټې به ورله الله پاک ډکې کړي چې ته په دنیا کې مړېدې نه، اوس دا اور خوره چې موړ شي. په ورځ د قیامت به الله پاک د دوی سره خبرې نه کوي او نه به دوی پاکوي او سخت عذاب به ورله ورکوي. دا درې عذابونه نور ذکر کړي دي. نو خدای پاک به ورسره خبرې نه کوي، یعنی په نظر د رحمت به ورته نه ګوري، د خیر خبرې به ورته نه کوي. نور خبرې به د دوی سره کېږي. دا داسې نه دي چې دا کافر به بې تپوسه پاتې کېږي، دوی به پاتې شي جو هېڅوک به ترې تپوس نه کوي، د دوی سره به حساب کتاب نه کېږي، د دوی سره به سوال جواب نه کېږي. دغسې نه ده. د فرشتو په ذریعه باندې د دوی سره به خبرې کېږي، خو الله پاک به د رحمت او د خیر خبرې د دوی سره نه کوي او نه به دوی پاک کړي. دوی چې د دنیا نه ځي نو پلید به ځي، دوی کې ګندګي ده، پلیتي ده، د دغه پلیتۍ سره به ځي. الله پاک به یې ګناهونه پاک نه کړي او د دوی دپاره سخت عذاب دی، دردناک عذاب. نو دا آیت چې دی نازل شوی خو د یهودو او نصاراو په باره کې دی، لیکن حکم خو عام د قرآن. نو په دې وعید کې هغه خلق، هغه علما، هغه خبردار خلق چې د دې امت سره تعلق ساتي، هغه هم په دې کې شامل دي چې کوم خلق حق پټوي د دنیا د وجې نه، د دنیا د مفاداتو د لالچ د وجې نه، چې که زه دا حق ښکاره کړم نو بیا به دا خلق چې کوم دی ما له څه راکوي نه، ما به د جومات نه وباسي، د مدرسې نه به وباسي، په ما باندې به پیسې بند شي، تنخواګانې به بند شي. زه دا حق نشم بیانولی، په دې کې خاموشي ښه ده. دغه کسان هم په دې کې داخل دي. دوی له چې حق پټوي او د هغې په د حق پټولو په عوض کې د دنیا سازو سامان اخلي، پیسې اخلي، خوراکونه د خلکو نه حاصلوي، دا په خپلو خېټو کې دوی اور اچوي. په ورځ د قیامت به الله پاک دوی سره خبرې نه کوي، نه به دوی پاک کړي.
نو قرآن کې هغه کسان چې هغوی حق پټوي د هغو په باره کې دا سزا ذکر شوه چې په ورځ د قیامت به الله د دوی سره خبرې نه کوي، نه به یې پاکوي، د دوی لپاره عذاب دی درناک. په احادیثو کې هم دغه شانتې کسان ذکر شوي دي چې په ورځ د قیامت به د هغو سره الله پاک په نظر د رحمت به ورته نه ګوري، خبرې به ورسره نه کوي او نه به یې پاک کړي او سخت عذاب به یې لکه حدیثو الفاظ همدغسې دي. هغه څوک دي؟ هغه بوډا زناکار او ظالم بادشاه او هغه سړی دکاندار چې هغه په دروغه باندې خپل سامان خرڅوي، خپل مال قسم پې کوي، قسم کوي. اوبه منع کوونکی چې زیاتې ګړي اوبه یې ورسره هغه د چا نه منې کړي، دغه هم ذکر شوي دي. هغه سړی چې هغه د تکبر د وجې نه خپل لنګ په ځان پسې راکاږي یا پنسي چې کوم دی هغه د پړکو نه ګیټو نه لاندې ساتي د تکبر په وجه، دغه سړی هم په ورځ د قیامت به الله پاک په نظر د رحمت درته نه ګوري، خبرې به ورسره نه کوي. دا کبیره ګناه دی. دا بعضې خلکو ته معمولي شی ښکارېږي چې دا ګیټۍ چې کوم دی هغه پټوي، پړکي پټ ساتي. حالان کې صحابه کرامو د نبي علیه السلام عادت دا و چې هغو به دا ګیټۍ ښکاره کولې، پړکي به ښکاره و او په دې باندې وعیدات راغلي په احادیثو کې. نو دا ښکاره کول پکار، خاص کر بیا په هغه وخت کې چې سړي کې تکبر وي چې ځان ورته غټ ښکارېږي، نو بیا نبي علیه السلام هغه ته خیري کړي دغسې کسانو ته. نو بعضې داسې 8-9 کسان چې کوم دی 8-9 قسمه خلق هغه احادیثو کې هم بیان شوي دي چې هغو سره به الله پاک خبرې نه کوي، په نظر د رحمت به ورته نه ګوري. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، دا کسان دي چې دوی اخیستې ده ګمراهي په مقابله د هدایت کې، والعذاب بالمغفرة، عذاب په مقابله د مغفرت او بخښنه کې. فما اصبرهم على النار، نو څه شي دوی صبر کړي دي په اور باندې، او څه ډېر ښه صبر کوونکي دي په اور باندې. نو دا کسان چې هغوی حق پټوي، د دنیا لالچ راغستی دي، د دنیا ساز و سامان ته ګوري، آخرت ته نه ګوري، نو دوی ګمراهي اغستی ده او هدایت یې خرڅ کړی دی، د هدایت په مقابله کې ګمراهي اغستی ده. عذاب یې خوښ کړی دی او مغفرت او د الله طرف ته بخښنه هغه یې پرېښودې ده، هغه یې خرڅه کړې ده. نو دوی څه صبر کوونکي دي په اور باندې. دا تعجب دی د خلقو په نسبت باندې چې په ورځ د قیامت نور خلق دو په هغه عذاب کې پور کې وویني، وایي به چې دا خو د برداشت نه بهر عذاب دی، سخت عذاب دی. نو په دې عذاب کې دوی څه شي صبر کړي، دوی دا څنګه برداشت کوي؟ ذلک بان الله نزل الکتاب بالحق، دا ځکه چې الله پاک نازل کړی د کتاب په حق باندې. د کتاب نه مراد عام کتابونه دي، هغه تورات دی، انجیل دی، زبور دی او که قرآن دی، دا ټول الله پاک په حق نازل کړي وو. وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعیده، او یقینا کسان چې هغوی اختلاف کوي په کتاب کې، نو دوی په هغه اختلاف کې دي لرې، په یو لرې طرف کې واقع شوي دي. نو اختلاف په کتاب، کوم کتاب کې اختلاف کوي؟ په تورات کې، په انجیل کې، په زبور کې، د آسماني کتابونه، په قرآن کې، دې ټولو کې اختلاف کوي. څوک یوه خبر نه مني یا د هغې مسایل چې کوم دی هغه نه مني، د هغې نه انکار کوي. د ټول کتاب نه خو هغوی انکار نه کوو، څه کتاب به یې ښکاره کوو، یهودو، دغسې نصارو، څه به یې په هغې کې غلط تعویلات کوله، ځان له معنې به یې پکې جوړولې، او د هغې په وجه باندې چې کوم دی کتاب به یې مسخ کړه. نو د ځان له مسلې به یې جوړولې او د خلکو نه به یې پیسې اخیستې. نو تورات او انجیل او زبور او په دې ټولو کې هغو دا کار کړی و، هغو به پکې اختلاف کوو. بعضې خبرې به یې منلې، بعضې به یې نه منلې. چا به د یو شي نه انکار کوو، چا د بل شي نه. کتاب چې کوم دی هغه بیا یهود او نصارا دي، یا د داود علیه السلام قوم، او د هغې نه علاوه نور قومونه مشرکان چې هغه مشرکانو خدای به یې منه، خو د هغه سره شریکان جوړول، قیامت به یې نه منه. دغه تورات والو به عیسی علیه السلام نه منه، او د انجیل والو به موسی علیه السلام نه منه، یو پیغمبر به یې منه، بل به یې نه منه. بیا دا ټول چې جمع شو، نو آخري کتاب چې نازل شو، نو هغه یې نه منه. قرآن کې اختلاف کوو، که حق خبره به چا ښکاره کړه د دو خلاف،
دوی به په هغې باندې اعتراضونه کول، خلق به یې چپ کولو چې دا خاموشه شي، دا میشن چېرته کامیاب نشي. نو قرآن کې هم هغوی اختلاف کړی، د هغې احکامات به یې نه منله. نو یو اختلاف چې کوم دی هغه د جهل د وجې نه، چې سړی ناخبری نو چې کله پوه شي نو دی حق ته نږدې شي، بیا حق قبلوي. او یو اختلاف چې دی هغه د دشمنۍ د وجې نه، یو سړی د حق دشمني نو که هغه خبردار هم شي په هغه د حق نه ډېر لري. نو دلته وایي هغه کسان چې اختلاف کوي په کتاب کې، په قرآن کې، دو په هغه لري اختلاف کې دي، یعنی د حق نه لري دي، د حق نه لري، دوی حق ته نه نږدې کېږي. نو ان الذین یقینا کسان یکتمون ما انزل الله چې هغوی پټوي هغه کتاب چې الله پاک نازل کړی دی، بل کتاب د کتابونو نه، هغه څه چې الله پاک نازل کړي دي کتابونه، ویشترون به ثمنا قلیلا، اخلي په هغې باندې پیسې لګي، اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، دا کسان نه خوري نه چې دوی په خپلو خېټو کې مګر اور، ولا یکلمهم الله یوم القیامت، او خبرې به نه کوي الله پاک د دوی سره په ورځ قیامت، ولا یزکیهم، نه به دوی پاک کي، ولهم عذاب علیم، د دوی دپاره عذاب دی دردناک. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، دا کسان دي چې دوی اغستې د ګمراهي په مقابله د هدایت کې، والعذاب بالمغفرة، او عذاب یې اغستې د مقابله او په بدله د مغفرت او بخښنه کې. فما اصبرهم على النار، څه شي صبر کړي دوی په اور باندې. ذلک بأن الله نزل الكتاب بالحق، دا ځکه چې الله پاک دا ذکر د کتاب په حق باندې. وان الذین اختلفوا فی الكتاب، او یقینا کسان چې هغوی اختلاف کړي په کتاب کې، لفی شقاق بعید، خامخا دوی په هغه اختلاف لرې کې دي.